وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك على محمد. عزتمن مسلمانانو، د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په سلسله کې د جمعو د بیاناتو سلسله جاری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د شام د تجارتي سفر نه واپس راغی، دغه وخت کې عمر 25 کاله. د حضرت خدیجه رضی الله عنها مال یې د تجارت په سلسله کې وړو، د هغې تذکره شوې وه. څه علامات ارهاصات حضرت خدیجه رضی الله عنها په خپله مشاهده کړل او ډېر رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشنا خبرې د سفر واقعات یې د خپل غلام میسره نه بیان واورېد. حضرت خدیجه رضی الله عنها لاړه او د تره زوی ورقه ابن نوفل هغه ته د هغه زمانې د کتابونو علم حاصلو، د تورات علم زده و. په مکه مکرمه کې دغه یو سړی چې دی عالم او نور دې ځای کې جهالت او ناپوهي وه. دغه ورقه ابن نوفل د نصراني شوی او دغه زمانه کې حق دین دغه نصرانیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې اگر که د هغې شریعت او د هغې دین عیسوي پوره احکام او مسائل په هغه شکل کې چې څنګه په عیسی علیه السلام نازل شوي نه پاتې، کتابونه د هغې محرفو او د عیسایانو مذهبي کتاب یعنی د هغې چې پکې احکام و هغه هم تورات. نو بهر حال د نورو په مقابله کې د سره علم و. حضرت خدیجه رضی الله عنها د ته لاړه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ټول چې شمدید علامات او واقعات او هغه شنیده د میسره د خولې نه هغه ټول هغه ته بیان کړل. ورقه ابن نوفل د آخري پیغمبر صفات تر دې چې د هغې خلقي چې کومې نښې نښانې وې هغه په خپلو کتابونو کې لوستې وې او دا د یهودو ته پته وه. نو هغه ورته ووایي که ته څنګه وې او دا علامات رښتیا یي نو داسې ښکارېږي چې دا نبي آخر الزمان دی. دغه ورقه ابن نوفل رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې هم موجود چې کله ورته لومړنۍ وحی راغله. بیا کتابونو لیکلي دي، بعضې حضرات وایي چې زره وفات شو او راجح قول هم دغه دی، یو قول مرجوح دی چې څه وخت پس وفات شو. دې وخت کې موجود او د لومړۍ وحی د نزول په وخت کې هم موجود. ورقه ابن نوفل چې دا ووایي نو د حضرت خدیجه رضی الله عنها دغه وخت کې کونډه وه او د هغې په زړه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ازدواجی تعلقات قائمولو اراده پیدا شو چې او په دې زړه کې محبت د هغه د اخلاقو د وجې نه، د هغه د صفات او کردار د وجې نه پیدا شو.
دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تخبل رغبت ظاهر کو دا ډیره پاکه بیبي وه هر لحاظ سره خاندانی شرافت یې اعلی نسب یې اعلی اخلاق یې اعلی مال وسره ډیر حسن و جمال دغه د جاهلیت په تیرو کې د دې مخکې لقب تاسو ته بیان شوی دی چې په دې علاقه کې د مشهوره وه په طاهره باندې خدیجة الطاهره طاهره پاکې د ویلی کېږي نو دغه بیبي ډېر خلکو خواهش لرل چې دا زمونږ نکاح ته راشي لیکن نه او دا وکونډه د دې نه مخکې د دې خاوند وفات شوی او د تاریخ کتابونه لیکلي دي چې د دوو خاوندانو په زوجیت کې دا مخکې پاتې شوي ده د کونډې سره نکاح کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی د کونډې سره نکاح کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی زمونږ په دې علاقو کې عموما اکثر داسې دي چې خاوند وفات شي دا جنۍ پاتې شوه ماشوم یې شته یا نشته هغه د خاوند په کور باندې زړېږي یا مور او پلار کره لاړه شي هلته زړېږي او د خانداني دستور د وجې نه د هغې په زړه کې هم دا اراده نه راپورته کېږي که چېرته ویم نو هغه واپس کوي او دباوی یې چې نه دا عیب دی بل خاوند نکاح ته به ځي حالانکې د زنانه دپاره بغیر د خاوند نه پاتې کېدل ډېر ګران دي خصوصا هغه زنانه چې کله یو ځل د چا زوجیت ته تلي نو کونډه په نکاح باندې اخیستل لا عیب نه دی او دا د پیغور خبره د سړي دپاره نه ده چې مړه تا کونډه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې دا به انشاءالله رستو بیانېږي چې متعدد وي په یو وخت کې نه هو ټولې یولس په هغې کې دوه چې کوم دی نو هغه وینځې وي او په دې ټولو کې صرف یوه جنۍ وه نورې ټولې کونډې وي او هغه څوک ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها نو د کونډې سره نکاح کول نه عیب نه دی حضرت خدیجه رضی الله عنها دا پیغام واستولو او دا یې ووی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د پیغام په ذریعه جواب یې واستولو زه ستا د اخلاقو نه ستا د امانتدارۍ نه ستا د صدق او رښتیا وینا نه او دغسې نور صفات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړل ستا د مروت نه ډېره زیاته متاثره او زما زړه کېږي چې زه تا سره نکاح وکړم نو ما خپل نفس تا ته وړاندې کړی دی او ستا خوښه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله د خپلو مشرانو نه به مشورې اخیستې ابو طالب صاحب یې ترو او د هغه سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخت تېرول نو د هغه سره په دې سلسله کې مشوره وکړه نو ابو طالب صاحب پې زور راوړو چې دا خو داسې زنانه ده چې خلک ورته د نکاح پیغام راستي تا ته هغې خپله راستولی دی فورا یې قبوله رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې کتابونه لیکلي دي چې زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوم قوت او طاقت ورکړی شوی نو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي كنا نتحدث أنه أعطي قوة 40 وفي رواية من رجال أهل الجنة हम आपस में गुफ्तगू करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 जन्नतियों की ताकत दी गई थी फिल बत्श वल जमा पकड़ने में और जमा में सलवेख्त जन्नतियान क़ुव्वत व ताकत ورکړې شوی او د یو جنتی په باره کې راځي چې هغه ته به د سلو خزو ساتلو طاقت ورکول کی یو جنتی نو په دې لحاظ سره چې سړی حساب وکړي 40 ته په 100 کې ضرب ورکړي نو څومره شوي 4000 څلور زره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې دومره قوت هغوی تر اوسه پورې په خپله د خپلو مشرانو نه د خپل تره نه د نکاح درخواست نو کړی چې ما ته واده وکړي او دا یې نو ویلي تره بیا مجبور کو چې کله ورته دا حالات بیان کړل چې دې زنانه ما ته خبر راستولی دی
چې دې ته غاړه کې هغه درخواست د حضرت خدیجه رضی الله عنها د قبول کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم درت ترونه وسر روان شول یو ابو طالب او یو حمزه رضی الله عنه چې بیا وروسته حضرت حمزه سره مسلمان شوی دی او په احد کې شهید شوی دا دواړه وسره لاړل دا حضرت خدیجه رضی الله عنها د پلار نوم خویلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب ابن مرة او قصي کې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندان سره د دې خاندان یو ځای کېږي نو د دې پلار بعضې وایي چې په دغه موقع باندې نو وفات شوی عمرو ابن اسد د دې ترو هغه موجود بعضې وایي چې پلار یې بهر حال د دې د طرف نه مشران او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه مشران کېناستل ابو طالب سے خطبه وی او په خطبه کې دا ذکر وکړو چې زما د ورانهونه ځوانان په دې ټوله مکه کې ببل یو داسې دي د اخلاق د امانتداري د حیا د مروت ټول تعریفونه په خطبه کې ذکر کړو او بیا دا وی چې البته یو خبره ده چې د مال په لحاظ سره فقیر دی مال وسره نشته خو ابو طالب په دې خطبه کې دا ذکر وکړو چې مال لاس شي دی چې هغه لاس خیره دی نن وی او سبا نه دا ځایلېدونکی شی دی دا د جاهلیت زمانه ده لیکن تاسو وګورئ چې کوم کمالات سره د انسان ترقی کیږي او انسان اوچتیږي هغه ذکر کړل او چې کوم کمال لاسه دی لکه کثرت د مال مداغه مبارک حقیقت په خپل ذکر کو چار باندې انکار نه کو هغه دا منل مال لاسه شی چې دا د صفت شی نه دی او د چا د عظمت نخه نه ده چې سړی وایي چې فلان کې سره مال دی نن سبا مسلمانانو معاشره کې صفات ته څوک نه ګوري مال ته ګوري اکثریت د دې کې مبتلا دي تقریبا ټول کې الله ماشاءالله الګ نو کرشته او کنه درن نه تور دی پروا نشته د ونه نه ټیټ دی پروا نشته حسن جمال قد او کاټ دی تم نه ګوري سو مال ته ګوري تنخواه څومره ده او تر هغې پورې نکاح نه کوي او مور پلار هم ورته رشته نه ګوري تر څو پورې چې وایي په خپله خپو نه دی ولاړ او ابو طالب صاحب د نکاح په دوران کې وایي چې زما دا وراره د ده ثاني نظیر په دې ټوله مکه کې نشته البته دومره خبره ده چې د سره مال نشته فقیر دی خو مال لاسې شی دی چې هغه زایله کېدونکی شی دی هغه د لاس خیرې دی نن وي او سبا نه دا نکاح د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره وشو په دې کې مہر چې مقرر شو نو سلويخت اوخان مہر نه شلو خان پکې مہر مقرر شو او دا بعضې خلک لږ مہر مقرر کړي تاسو اندازه ولګوئ د یو قیمت څومره دی نو مہر ډېر لږ مقررول له هم هسې ټټوبې دي تمسخر دی چا نه یې اورېدلي دي څوک 50 روپۍ مہر مقرر کړي څوک 200 روپۍ څوک 400 روپۍ دا مہر نه دی دا خو هسې مسخري دي لوبې دي زنانا د یو کور نه بل کور ته ځي او دغه وخت کې چې کوم دی نو د دې د ملک بوزې بدل مقرر شوی دی په نکاح کې مہر دا دومره معمولي شی دی چې یو زنانا هغه مور او پلار نه شو کېږي داسې کور ته ځي چې ناشنا کور دی کېدای شي د هغې کور زنانه هم دې جینۍ چېرته نه لیدلي ناشنا خلک دی دغه رشته یې ورسره جوړه شوه د بل کور ته ځي نو دغه وخت کې د هغې د زړه ساتلو دپاره الله جل جلاله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو کې مہر مقرر شوی نو مہر دومره کې خل پکاري چې هغه د خانداني زه یو ځای ته لاړم نکاح مې تړله دوه وروڼو یو کلی غرونو کې نو ما ورته وویل مہر څومره دی نو ما ته وویل چې څومره ستا خوښې نو مې زما خوښې ته خو باله تاسو کتی چې ما دا مہر اخیستی زه خو یې نه علم دا خو جینۍ ته ورکوو تاسو خپله کې څه صلاح کړې ده بیا وایي چې شریعت څه وایي ما شریعت د دې حد نه دی مقرر کړی چې دومره به کېدې دومره نه د دې حد هم نشته نو بیا ما ورته ویل څومره کېدم نو وایي چې 500 روپۍ نو ما ورته 500 روپۍ خو چې نن سبا داسې مالداره کورنۍ وي او اکثر خلک داسې دي چې د اختر په موقع ته وړوکي ماشوم ته ورکړي
د 8 کالو د 9 کالو ماشوم مې 500 روپۍ دی ورکړي نو هغه لرې وغورځوي د پیسو والا کورنۍ ده ویله دا پیسې دې راکړي هغه ماشوم د اختر په ورځ باندې دا پیسې تا نه قبلوي نه اخلي ته یو زنانه دپاره مې اول خو دې داسې وي او 500 روپۍ مهر مقرر بیا ما ته وایي چې څومره بیا وایي زه 1000 روپۍ نو ما ورته نه دام لګېږي زه حیران شم او د جنۍ طرف ته چې کوم مشر نو هغه غریب کش نه کولو ځکه چې هغه بعضې ځای کې زمونږ په دې ځای کې حیا ده نو هغه مطالبه نه کوي نو بهرحال یو طرف ته د مهر دا حالت دی بل طرف ته د مهر دا حالت دی چې د شهرت دپاره او د ریا نمود دپاره مهر دومره مقرر کړي چې هغه بیا ورکولی نه شي او نه یې په زړه کې وي چې دا به ورکوو بلکې چې نوم زمونږ وشي فیصله کړي دومره مهر 20 تولې 25 تولې 10 تولې حالانکه د هغه سړي د 3 تولو جوړولو وس طاقت نه دا به باندې کېږي دا ریا او نمود دا خطرناک شی او دا هم ټوکې دي مسخرې دي نو بهرحال چې کله زما چې نکاح کېده نو والد صاحب سره زه روان شم نکاح دپاره یې بوتلم نو ما ورته ویل چې مهر تاسو څومره مقرر کړی ما طالب هم هغه ټیم کې ما ته وایي چې بچی 40,000 روپۍ نو ما والد صاحب ته وویل چې څنګه ما ورته ویل چې دا خو نه ستاسو دومره وس شته دی او نه ما سره پیسې شته زه خو طالب او فقیر سړی یم دا به څوک ورکوي ما ته وایي بچی ما ته فلانکي ملا صاحب ویلي دي چې دا مهرونه څوک ورکوي خو مقرر یې کوي بیا به رستو کتې دا مهرونه چا ورکړي دي ملا صاحب ورته ویلي بیا هغه راته وایي چې دا مهر چا ورکړی دی خو دا بیان کوي هغه ساعت او بیا رسته دا څوک ورکوي نه ما هغه ساعت په زړه کې وخوړه د نکاح نه مخکې مې انشاءالله دا مهر به زه ورکوم او الحمدلله ما مهر مخکې ورکړی دی د مهر نه مې څومره سیوا ورکړي چې کله حج ته تللم ما ورته دا د مهر دی او دا دومره باندې سیوا شو نو حج ته مې باندې لاړم نو دا ټوکې نه دي دې نه دا معلومه شو چې د جاهلیت په زمانه کې هم د نکاح دغه طریقه وه چې کومه درسته نکاح وه لکه څنګه چې نن سبا ده د دې نه علاوه د نکاح په شکل باندې د زنا صورتونه عام مختلفې طریقې خو په اشرافو کې او په هغه خاندانونو کې چې کوم اعلی خانداني خلک په هغوی کې د نکاح دا طریقه راځي ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي په یو حدیث کې چې د جاهلیت په زمانه کې زنا خو زنا وه او د نکاح په نوم باندې به مختلفې زناګانې کېدې د هغې مختلف قسمونه او بیا فرمایي چې یو قسم د نکاح کولو دا وه چې کومه باقي پاتې شوه الله جل جلاله هغه قسم باقي پاتې دې نه معلومه شوه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې د خاندان چې څومره نکاحګانې دي هغه په دې جایز طریقې سره شوي دي چې کومه د نکاح طریقه ده په هغې کې ګواهان ناستو په هغې کې مهر مقرر و په هغې کې خطبه ویله شوي وه په هغې کې به هغې الله جل جلاله نوم اخیستی بهرحال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح حضرت خدیجه رضی الله عنها سره وشو د دې بیبي تذکره به انشاءالله وروسته د ازواج مطهراتو په ذکر کې راځي خو دا بیبي د پیغمبر علیه الصلاة وسلام داسې وه د نکاح په وخت کې د دې عمر 40 کاله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله دا تینا 15 کاله مشره وه په عمر کې د نه دا معلومه شوه چې عمر کې مشري کشري د ښځې د خاوند دا عیب نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره ښځې دومره وې چې ابو جهل غوندې سړی او د ابو لهب غوندې سړی او د مکې غټ غټ سرداران هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره ته راځي او ورته وایي چې صاحب دی چې په کومه یو جنۍ باندې ګوته کېدي نو موږ درته ورکړو د مکې د اعلی خاندان چې کومه حسینه جنۍ د ده خوښوي او یو نه چې څومره یې خوښي هغه موږ درته ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن و جمال د هغوی کمال او صفات د هغوی اخلاق او کردار هغه هر لحاظ سره پوره هغه ته خو هر څوک ورکولو ته تیار لیکن سره د دې دا قبوله کړي د دې نه معلومه شو چې د عمر دا اونچ نیچ دا هم څه خبره نه ده نو بهرحال چې نکاح وشوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې دومره قوت او طاقت د یوې بیبي سره بیا تر اخره پورې وخت تېر کړی چې څو پورې دا ژوندۍ وه او چې کله دا وفات شوه بیا نورې نکاحګانې کړي او دې سره دې نه اولاد هم ټول د دې نه شوی دی صرف یو بچی هغه یې د بلې نه شوی نور ټول اولاد یې د دې نه شوی
دا حضرت خدیجه رضی الله عنها چې کوم اولاد شوی دی دا څیزونه یاد ساتئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټول اولاد چې نو څلورې زامنو او څلورې لوڼه وي څلور زامن او څلور لوڼه یو زوی نوم یې دی طاهر د بل نوم دی طیب د بل نوم دی قاسم د بل نوم دی ابراهیم دا بچی طاهر طیب قاسم ابراهیم او څلور یې لوڼه دي زینب او رقیہ ام کلثوم فاطمه رضی الله عنهم دا څلور یې لوڼه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نارینه اولاد دا ټول په وړوکوالي کې وفات شوي په دې کې دا درې بچي دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها طیب طاهر او قاسم په عربو کې د کنیت رواج کنیت به دې ته وي چې د یو سړي نوم به کېښو نو د هغه د زوی نوم ته به نسبت وکړو یا به د هغه د پلار نوم ته نسبت وکړو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیت هغه زمانه کې مشهور ابو القاسم چې کوم بچی نوم یې قاسم و د هغه په نوم باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کنیت و د ابو القاسم معنا ده د قاسم پلار یهودو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم را بللو نوم یې ورته اخیستو نو بیا به ویل چې یا ابو القاسم په دې کنیت سره به را بللو یهودو به د نوم نه اخیست مشرکین چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم را بللو نو بیا به ورته نوم اخیستو یا محمد صلی الله علیه وسلم مسلمانانو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خطاب کولو خبرې کولو نو بیا به وی چې یا رسول الله او یا نبی الله اے دا الله رسوله اے دا الله پیغمبر نوم یې نه اخیست نوم اخیستل دا بې ادبي وه اوس هم نوم اخیستل بې ادبي ده په معاشره کې زوی پلار ته نوم راخلي کشر مشر ته نوم نه اخلي نو مشرکینو به صرف نوم اخیست او یهودو به ابوالقاسم کنیت سره راغلل بهرحال دا درې بچي نارینه اولاد دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها نه دي یو بچی ابراهیم چې هغه بیا وروستو هغه مدینه منوره کې هغه د حضرت ماریا رضی الله عنها نه دی چې دا د مصر بادشاه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وینځوه په هدیه کې ورکړې وه ماریا قبطیه قبط په مصر کې یو قوم دی دا د هغه قوم وه او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلورم بچی ابراهیم دا د ماریا قبطیه نه پیدا رضی الله عنها او دا ابراهیم هغه بچی دی چې کله دی وفات شو نو په دغه ورځ باندې نور تندر نیولی و نو د جاهلیت په زمانه کې یو غلطه عقیده و نظریه وه او دا اوس هم غلطه ده او تر قیامته پورې غلطه ده چې کله نور تندر ونیو نو د خلکو په زړه کې دا راغله چې دا د پیغمبر علیه السلام دا بچی وفات شو نو د دې وجې نه نور تندر نیولی او د جاهلیت په زمانه کې دغه عقیده وه یولد عظیم او یموت عظیم یا یو غټ سړی پیدا شوی دی نو ځکه نور تندر نیولی دی او یا یو غټ سړی وفات شوی دی نو ځکه نور تندر نیولی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته نور او سپوږمۍ دا د الله جل جلاله دوه نښې دي د قدرت د دوی رڼا هم د الله پاک د قدرت نښه او د دوی تندر نیول هم د الله جل شانه نښه د دوی رڼا د الله جل شانه د قدرت باهره نښه ده چې دومره لوی عظیم بلف یې راته په اسمان لګولی دی چې ټوله دنیا کې په یو وخت رڼا ورکوي او چې په کوټه کې دننه او په حال کې بلف نه بلې نو هم رڼا راځي صرف یو بلف په اسمان لګېدل دا د الله جل شانه د قدرت عظیمه نښه ده او دا تحقیق نن سبا دا دی چې د ځمکې نه په څو چنده دا غټ دی او دا بلیږي رڼا راکړي دا څومره لویه نښه ده ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله بیا د دې تندر نیول یعنې د دې رڼا ختمېدل دا هم د الله د نښه ده او دا د څه نښه ده هغه دومره لوی او غالب او عزیز او زورور خدای دی چې هغه د دې نور دا رڼا دا محو کولی شي او په ورځ د قیامت به داسې کېږي تا ته دا یادوي چې ته سوچ وکړه مسلمانه په تا باندې قیامت را روان دی ای انسانه غور وکړه دا نور تندر ونیو رڼا یې ختمه شوه داسې ورځ به راشي چې دا نور به بلکل ختم شي
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت چې کله نور تندر ونیسي دا حالات را روان نو دا د خدای نښه ده په دغه ورځ باندې دا خبرې یادول پکار دي چې قیامت را روان دی نور به ختمیږي د هغه وخت لپاره متخصص کول پکار دی آیا ما څه عمل ذخیره کړی دی او که نه او نن سبا د هغې په ځای کې نوي نوي خبرې شروع شي مخکې به د جاهلیت زمانه کې دا کېدې اوس نورې یہ کیا ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے یہ تو حساب کتاب ہے اور جب سورج اور زمین کے درمیان میں چاند حائل ہو جائے تو پھر وہ چاند کا سایہ سورج کے اوپر پڑتا ہے تو سورج کی روشنی ہمیں نہیں آتی تو یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے دا چې دا کوم پوهې ډېر ځان ځان ته هوښیار وایي نو هغه فوراً ستا خبره رد کړي نو زه دا تپوس کول غواړم چې دا ځمکه د ځمکې او د نور په منځ کې دا سپوږمۍ حایله څنګه شوه خو دا خدای کړي نور کله نه کېده او نن وشوه دومره زمانه بس دا خو د روزانه معمول نه دی او الله جل شانه دا نور د رڼا لپاره کېدلی دې پسې شاته به اسباب وي هر څه چې وي چاته معلوم چاته نه معلوم خو کوي خو خدای او الله جل جلاله نور کارونه کوي کوي نو دا د الله جل شانه نښه ده دې نه چې عبرت وانه لې دغسې پې تېر شي نو دا کس غافل دی دا زړه غافل دی دا سړی لاهي دی په لهو العب کې مبتلا دی په غفلت کې مبتلا دی دی د الله جل شانه په کائناتو کې غور او فکر نه کوي او قرآن کریم زی په زی دا ترغیب ورکوي الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں ربنا ما خلقت هذا باطلا اے ہمارے پروردگار تو نے اس کو عبث پیدا نہیں کیا سبحانک فقنا عذاب النار دا غور و فکر د دې خو قرآن کریم دعوت ورکوي الله جل جلاله چرته امر چرته ترغیب چرته یو شان چرته بل شان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا دپاره خو هره ځای ګواهي ورکوي الله د شانو وجود او ودانیت باندې د ونې هر یو پاڼه ګواهي ورکوي دا د ونې د خزم د مني په موسم کې غورځېږي اوس ولې وغورځېد او هر یو پاڼه قرآن کریم کې ما من ورق کومه یو پاڼه چې هغه ونې نه ویږي نو د الله جل شانو په علم کې ده د الله جل شانه په علم کې ده د الله جل شانه قدرت په دې کې استعمالي د الله جل شانه په علم کې ده او الله جل شانه د دې نه مخکې خبرو دغه وخت کې خبره ده او په کوم ځای به غورځېږي او د کوم ځای نه به شوکېږي او کوي هم الله جل جلاله په خپله اراده باندې دا نه غورځېږي نو الله جل جلاله دا نښي د دا بچی ابراهیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه نه دی او دا درې زامن یې د حضرت خدیجه رضی الله عنها نه او څلور لوڼه مبارکې دا درې واړه بچي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې وفات شوي په ماشوموالي کې دا م یاد ساتئ دا په ماشوموالي کې وفات شوي ابراهیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلورم بچی دا دغه وخت کې الله جل شانه پیغمبري ورکړې وه چې پیدا شوی او هغه هم په وړوکوالي کې وفات شوی شپږو میاشتو یا د اتو میاشتو او څلور لوڼه حضرت زینب رضی الله عنها حضرت رقیہ رضی الله عنها ام کلثوم رضی الله عنها حضرت فاطمه رضی الله عنها دا لوی شوي دي او دی ښځویم په دغه د نکاحګانو ودنم شوي او دا څلور واړه دی د نبوت او رسالت په زمانه کې وی ایمان راوړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هجرت کړی حضرت زینب رضی الله عنها په ابوالعاص بن الربیع باندې واده اول خاوند د زمانه جاهلیت کفر و شرک مبتلا وروسته مسلمان شوی او نکاح هم د جاهلیت په زمانه کې شوی خو ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې د هغې نکاحګانې بستې کېږي حضرت رقیہ رضی الله عنها حضرت عثمان بن عفان امیر المؤمنین خلیفه ثالث ذوالنورین په نکاح کې وه اول او چې کله دا وفات شوه د بدر موقع نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بله لور بي ام کلثوم رضی الله عنها هغه د حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه نکاح ته راغله چونکې دا سلسله شروع کېدو نه مخکې ما ویلو چې وخت په وخت خبرې ضروري وي هغه به د موقع مناسب مونږ کوو دا هم عرض کوم چې په یو نکاح کې دوه خویندې جمع کول دا حرام دي په یو نکاح کې دوه خویندې جمع کول دا حرام دي ذکر کړي محرماتو په بحث کې لیکن کله د سړي خپله ښځه وفات شوه د هغې خور اوس دې په نکاح غشی شي او دې ته زمونږ په دې اور کې خین وایي خینې سره کار کولی شي خو چلی نکاح کې دا ړومبۍ خور وه نو دغه وخت کې دا خینې د ده دپاره یاد ساتئ پردی ده د خینې سره سفر دا جایز نه وي
حرام دي. نن سبا عموما د جینۍ اختیار اکثر د هغې د خور خاوند ته ورکولی کېږي د نکاح په موقع. ته به وایې دا یې نیکه دی، نه یې پلار مخکې کېږي، نه یې نیکه مخکې کېږي، نه بل څوک مخکې کېږي، بلکې د ده هر ته ورکو دی ځي تپوس ته اجازت هم دی راخلي. حالانکې دا خو د هغې دپاره پردی دی. د خور خاوند خاوند د دې څه نه کېږي، د تره زوی، د ماما زوی، د ترور زوی دا پردي دي. کم از کم دا اختیارات چې کوم د حیا او د پردې وي والکو نه دي پته. نن سبا په ملک کې چې خور ورکړي وي کور ته رانه کړي او کور کس کوم دی بهر وشړي. د رور سلا نشته، د نشته، د باندې پوښتنه نشته، دوم د ټول اختیار ورسپه. زموږ پښتنو کې دا مال بیل بهر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت رقیہ ام کلثوم پر لسه په حضرت عثمان بن عفان نورین باندې دوی ول رقیہ رضی الله عنها مارش د دې وینا حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه د دې وینا حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه بدر ته دی بدر ته جو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمان چې ایثار رقیہ مات او دا غي خیال هغه کو دالي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنگ دوران کې لا وفات شو. بیا دا غي نه پس ام کلثوم رضی الله بلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم عثمان بن عفان رضی الله عنه ترک او بیا اقم د عثمان بن عفان رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارک کې وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما بلل نماز باندې ورکړي ولی حضرت عثمان رضی الله عنه کی صفت اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم اغایا او حیا او د حیا د حیادارو چې چرته په پړې کې ملل ځان به عورت پټ ساتي لکه سړی غسلخانه کې وي کونډې ولګي هر طرف نه بند څوک ویني نه نو دی بربنډ مړی کپړې وباسي. عثمان بن عفان رضی الله عنه به داسې ځای کې هم پټ واشد حیاء عثمان رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خاص خلوت خانه کې په کور کې بکله کله داسې سړی چې څنګه برودي آزاد ډډې وایي دا پنسي پورته شوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازار مبارک بکله داسې پورته او پنډۍ به ښکارېدې. نو حضرت عثمان بن عفان ټول مرګري بو سفرات له ابو بکر صدیق سے برال دغه سے پروت عمر سے برال دغه سے پروت چې حضرت عثمان برال د پنډۍ به پټي او ځان به سم به دا فرمایل چې د دې سړي د حیا د وجه نه داسې کو دینه معلومه شو چې کوم سړی کې یو نیک خوې خصلت موجود وي کردار اخلاق دا غي حوصله افزایی کول پکار دي دا غشاټه کول پکار دي نه دا چې هغه پورې استهزاء او تمسخر کوي. نن سبا عجیبه او خراب که یو نوجوان د نفل کوي پاسای نو نور نوجوانان ظلمي همزوري وسره خان دي او کده مثلا صلات او تسبیح مستودریدو نو مشران او کشران دا پیغور او کوي زمون په دې علاقې کې داشته په دې کلو چې وای کار ته نه کیږي نو جمعات کې ډیرا چولې د جمعات نیول نو دا مسخره استهزاء د آیات ساتي دا سيزونه د اسلام د ایمان د سلب کېدو سبب جوړي دې سره سړی نه ایمان سلب کی دین پورې ټټو وکول ولو کانا نفلا اگر که یو عمل نفل وي هغه پورې استهزاء چې دین اسلام کې شته ثابت ته دا سړی نه ایمان سلب کوي فرض دی نه فرض پورې خو خود دا نفل مسواک پورې استهزاء او تمسخر کول ګيري پورې استهزاء او تمسخر کول په علم پورې ټټوبه او خندا کول خلاص باندې نوړې خړو پورې استهزاء او تمسخر کول دا د ایمان د سلب کېدو خطر ده. امام ابي يوسف رحمه الله د امام اعظم سے مشهور شاګرد قاضي دغه وخت کې قاضي او قضات چیف جسټس چې وطن سبا وې دي نیوی جوړ یو سړی په مجلس کې ناستو امام ابي يوسف رحمه الله حدیث بیان کو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الضباء حدیث کې راځي حضرت انس رضی الله عنه راوي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کدو خو کدو به خو دا کدو یاد ساتي دا د زړه د پاره ډیر زیات مفید دی زړه د پاره ډیر مفید چې څومره اعضاء رئیسي د انسان په بدن کې غیر لپاره ډیر مفید دي که هدا هیڅ شمنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو خور نو حضرت انس رضی الله عنه دا غینه پس زمان وخت نو چې کله دا حدیث امام ابي يوسف په مجلس کې بیان شونه یو سړی وایي چې انا لا احبه دومره جمله سره وکړو انا لا احبه زمان نه دی خوښ استهزاء نه ده کړی خندا ور پورې نه ده کړی حدیث کې
د هغې مقابله کې خپل قول بیان کړو چې زما نه دی خوښ. امام ابو یوسف رحمه الله فوراً د مجلس نه پاڅېدو، دننه لاړو. قاضي و هغه زمانه کې، توره ورسره وه او دغه وسله وه غټه، توره یې راوویسته او د دې سړي په سر یې داسې اوچته کړه او ورته فرمایي چې جدد ایمانک والا قتلتک، خپل ایمان تازه کړه ګنې قتلوم دی. حدیث په مقابله کې تا د خپل ذات خبره وکړه چې زه داسې نه کوم، دا خو تعارض شو. علما لیکي چې دا معارضه سوریه وه، دا حقیقتا تقابل نو د حدیث، او تقابل حقیقتا شي بیا د استهزاء په تقابل حقیقي د پاسه یو درجه ده، هغې د پاسه خندا او ټټوبې کو. نو کدو خوړل دا خو یو د امور عادیه نه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. امور دوه قسمه دي، یو شرعیه یو عادیه. شرعیه هغه چې د هغې تعلق د شریعت سره دی. ته 2 رکعته نفل کې دا امر شرعي دی، تحیت الوضو کې دا امر شرعي دی، مسواک کې دا امر شرعي دی، په ښي لاس باندې روټۍ خوري دا امر شرعي دی، ځکه چې په ګس لاس خوړل حرام دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه فرمایي. او کدو خوښول او نه خوښول دا امر شرعي نه دی، امر طبعي دی. په امر طبعي کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي یو عمل بیانېږي او یو سړی وایي چې نه، نو علماء په دې باندې داسې نیول کړي. نو عرض مې دا کولو چې حضرت عثمان رضی الله عنه کې حیا د دې حیا حوصله افزایي وکړه. ستا بچی، ستا د محلې کس، ستا عزیز او رشتہ دار کې یو ښه کار وي تا کې نشته، نو ورته وایه چې دغسې کو، د هغه حوصله افزایي کو، د هغه د ښه عمل هغه ته داد ورکو، ملا ورته ټپو. چې کوم غلط کار ستا په کشر کې وي، زوی دی دی، رور دی دی، عزیز دی دی، رشتہ دار دی دی، په هغه باندې نکیر کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماشومانو کار هغې نه به منې کول. یو ځل په دسترخوان باندې ناست او حضرت سلمہ رضی الله عنه چې دا د پیغمبر علیه السلام پرکټې دی، پرکټې مونږ هغې ته وایو چې د ده مور بیبي ام سلمہ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغله، نو دا بچی وړوکی و، نو دی هم ورسره راغله کور، هغه یې کونډه کړې وه، څنګه تاسو ته ما مخکې ذکر وکړو. نو حالانکې د ده پلار بل و، هغه وفات شوی و. نو چې کله دی رالو، نو پیغمبر علیه السلام به په دې پردي بچي دومره شفقت کولو چې دی به یې ځان سره جوخ کېنولو، او چې روټۍ به یې خوړه مبارک، بیا به یې ځان سره جوخ کېنولو. نو یو ځل دی کېناستو، نو په ګس لاس باندې روټۍ خوړه او بل طرف ته په پلیټ کې خوړه، بلې ځای ته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل کل بیمینک سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک، د الله نوم واخله، په ښي لاس باندې خوره او خپلې مخې ته خوره. د الله نوم واخله، په ښي لاس خوره، خپلې مخې ته خوره. نو دا حضرت سلمہ رضی الله عنه دغه حدیث بیا یاد کړو. دغه په بچپن کې د خپل اولاد داسې تربیت چې هغه ته ښه نه کې، دا داسې کو بچی، داسې کو، داسې کو، دا دغه تعلیم دی دیني او مذهبي. نن سبا څه عجیبه کیر شروع دی چې هلک بالغ شي، ورته پلار په غلطو خبرو نکیر نه کوي، جنۍ بلوغ ته ورسېږي، مور حوصله افزایي نه کوي، د مس طریقې ورته نه ښیي. داسې ډېرې مسلې علماو سره او مفتیانو سره راځي، زه په خپله ترې آګاه او خبرې چې جینکو لیکلي دي چې په ما باندې یو کال د 2 کالو د 3 کالو روژې رانه پاتې دي. ولې؟ مور به راته وی، پلار به راته وی چې بچی ته وړې روژې مه نیسه، حالانکې ما ته پته وه چې زه بالغه شوي یم، په ما باندې روژې فرض شوي، اوس څه وکړم؟ دا دومره جهالت زور دی. دا پلار کمقل جولا دی وایي چې دې لور باندې ترس کوي چې دا به نهره تېروي، حالانکې دې ته پته نشته دی ده ته چې دا چې کله بالغه ده نو چې یو روژه دې قضا کړه، نو څومره لویه ګناه ده، او دی په جهنم کې 100 کالو دپاره واچوله دا لور. دا دومره کمقل دی، نو دې نه یې منې کوي او هغه سوچ یې نه کوي چې آخرت کې به د دې څه کړي. هغه په خپله وایي چې ما به نیوه، خو زه به مور او پلار منې کولم. نو د بچپن نه ماشومانو ته ترغیب ورکول پکار دي، د بچپن د خدمت ترغیب ورکو، د ښو کارونو ترغیب ورکو، د عباداتو ترغیب ورکو. بهرحال حضرت عثمان رضی الله عنه کې حیا وه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر چا د نیک عمل د ښې خبرې د هغې به تصویب، تایید، تاکید کولو او د هغه ته به ملا ټکوله، حوصله افزایي یې کولو.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دوه لونه د ده په نکاح کې پرله پسې راغلي وي. درې واړه لونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حیات کې وفات شوي دي. صرف یو حضرت فاطمه رضی الله عنها چې دا په حضرت علی کرم الله وجهه باندې واده وه، او حسن رضی الله عنه او حسین رضی الله عنه چې دا محبوب رسول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د دین دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې ژوندۍ وه، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا د تشریف وړو نه 6 میاشتې پس دا وفات شوي. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اولاد تذکره وه چې په دې کې دا ټول دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها نه دي، او سوا د یو نه چې ابراهیم بچی هغه د حضرت ماریه قبطیه نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دې سره نکاح وکړه نو 25 کاله عمر او 25 کاله دی بیبي سره تیر کړي دي. بیا 25 کاله 500 کاله عمر ته ورسېدو، بل نکاح بیا نه ده کړې. څومره نکاحګانې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نورې دي دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها د هغې د نکاح نه د هغې د وفات نه پس کړي دي چې کله هغه د دنیا نه لاړ، او دا به بیا یادوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د 35 کاله شو، 35 سال عمر شو، نو دغه وخت کې قریشو نبوت ورته لا نه دی میلاو شوی. د خانه کعبې د جوړولو اراده وکړه چې خانه کعبه جوړ کړه. خانه کعبه دغه وخت کې آباده وه، خو عمارت ډېر کمزوری و، او خانه کعبه ډومبې حضرت آدم علیه السلام آباده کړې ده. یو قول دام دی چې د آدم علیه السلام نه مخکې فرښتو آباده کړه. آدم علیه السلام آباده کړه، بیا طوفان نوح کې دې باندې شګې راواوړې دې ختمه شوه. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام آباده کړه. بیا د ابراهیم علیه السلام نه پس په دې کې ترامیم راغلي دي، او په درېیم ځل باندې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې قریشو آباده کړه، او په څلورم ځل باندې بیا عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه آباده کړي ده. دا هغه آبادۍ زه یادوم چې ټوله ورانه شوي ده او ټوله آباده شوي. قریشو دغه وخت کې د خانه کعبې د تعمیر د دې اراده وکړه. د هغې دوه وجوهات، یو وجه دا وه چې تاسو نن سبا خو چې څوک حج عمرې ته لاړ شي نو دته پته نه لګېږي دومره تعمیرات او بلډینګان دي ګیر شاګر چې فرق نشي کولی. لږ وخت مخکې چې ته به ته لاړې نو تا چې به کتل نو خانه کعبه د غرونو په منځ کې وه. اوس هم چې غور وکړې نو دغسې ده، د غرونو په منځ کې ده. یو طرف ته تینا جبل ابي قبیس دی، هغې سره اخوا جبل خندمه دی، دریم طرف ته شام طرف ته جبل قیقعان دی، او مغرب طرف ته جبل عمر دی. دا ټول غرونو ګیر چاپېر ته نه یو حصار تاو دی، په منځ کې خانه کعبه ده په میدان کې. په غرونو چې به باران وشو نو ټولې اوبه به راتلې، په خانه کعبه به ورتلې. او خانه کعبې تعمیر څنګه و؟ غیر مسقف چت پې نو، دیوالونه د کاڼې کاڼي د پاسه ایښی و، د کاڼو ردې د ابراهیم علیه السلام د وخت تعمیر، او څومره اوچته وه؟ د قد د آدم نه لږه اوچته وه، د بني آدم د قد نه لږه اوچته. دروازې یې وې او چت پې باندې نو باران چې به وشو نو اوبه به په دې باندې ورتلې د غرونو، د دې نه به بیا ووتې نو مسفله ښکته علاقه ده، په هغې به هغه اوبه وتې، خو دا به ټوله د اوبو نه ډکه شوه. نو یو ځل ډېر باران شوی و نو دا خانه کعبه کې اوبه ولاړې وې، نو د دې عمارت یې ډېر کمزوری کړو. دویمه وجه، یو وجه دا وه د خانه کعبې د جوړولو، دویمه وجه دا وه چې خانه کعبه کې دننه د ابراهیم علیه السلام د زمانې راسې یو کویې و. هغه کویې دې دپاره چې خانه کعبې ته څوک هدایا او تحایف راوړي نو بیا به یې په هغې کې غورځول. سره زر به چا راوړل نو هغې کې به یې غورځول، سپین زر به چا راوړل نو هغې کې به یې غورځول. اوس هم خانه کعبې ته د هدایا او د تحایف راوړو سلسله شته، او چې څوک راړي نو خانه کعبه کې دننه اوس د کوی انتظام نشته، فرش دی ټول سنگ مرمر لګېدلي دي، خو هغې کې 3 ستنې دي خانه کعبه کې اوس دننه. دا ستنې د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د زمانې راسې لګېدلي دي.
او د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه شهادت په 73 هجری کې شوی دی 73 اوس چلیږي 1439 او دا غي شهادت کله شوی دی 73 یا هجری کې نو 73 د 1439 نه لري کا چې کوم پاتې شول نه د دومره کلونه وشل د افغانستان قیمتي لرګي د درېستنې عبد الله ابن زبیر باغې کې لګولې دي نو غستنو سره پړې تړلې دي هغه یو ستنې نواله تر بلې پورې رسولې دي د دې درې وړستنو ترمنځ هغه پړو سره هغه هدايا جوړندې وي ارس شکل کې چې د سپینو زرو د سرو زرو د سوکراني نو جوړندې وي نو هغه زمانہ کې به په کوی کې په مکه کې یو سړی غل هغه خانه کعبه ته د نشوي د کوی نه د خزانه ټوله وړي د غلای چې خلکو قتل نه داسنو حالانکه هر چا به دې نه ډډه کوله څوک به نږدې کېدل نه او کافر او د کفر او شرک او د تیرو د جاهلیت زمانه وه خو د خانه کعبه احترام او د هغې تقدس د خلکو په زړونو کې دومره ناستو چې خانه کعبې ته بېسې نه وي لکه نن سبا زمونږ د مسلمانان غلا کوي نو چې غلا وکړي د رمضان په میاشت کې د مسلمان نه ورته وایي ګوره خیال کو روژه ماتي کې راته خیرې ونه کړي نو د خیرو نه یېرېږي او د مسلمان نه غلا کوي حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره بدقسمتي ده د قبر نه غلا نه کوي قبر باندې که څه شی پروت غلا نه کوي د قبر ډکې نه وایي ولې وایي دا بابا را باندې رسول نشي چرته هسې نه چې په اوبو راته کښېني دې نه یېرېږي او د الله جل جلاله نه یېرېږي ځکه چې د مسلمان په مال د مسلمان په عزت د مسلمان په هتک د هغه کور ته په دننه کېدو الله جل جلاله غضبناک کېږي د دې خیال ساتي د هغې خیال نه ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ودرېدو خانه کعبه یې مخامخ وی فرمایل چې خانه کعبې سره خبرې کوي چې ته د الله کور او ته ډېر محترم لیکن یو کس یو شی داسې دی چې هغه تا نه په الله باندې ډېر ګران دی د هغې عزت او بیا یې وفرمایل هغه څوک دی هغه مسلمان د مسلمان عزت د مسلمان مال هغې ته لاس وړل د الله جل شانو په دې ډېر غضبناک کي او دا چې څه وایي نه نو دا د الله حلم دی یاد ساتئ د دې بدله به دغه انسان نه اخیستل کېږي په ورځ د قیامت چې چا پې باندې صبر وکړو هغه ته به الله جل شانو اجر ورکړي چې چا کړي که دې ډېر مزونه کړي ده نه به اخلي نو به هر حال غلا چې کوي نو په دې انداز باندې کېږي نه هغه زمانه کې به خلکو خیال ساتلو دا ناشنا خبره وه چې د خانه کعبې غلا چا کړي سړی چې کتو نو ویلې دو چې فلانکی دی نو هغه یې راوستو لاس یې ترې نه پرې کړو دا کتابونو لیکلي د سیرت نو د اوسم د غل نه سزا حد لاس پرې کول دي دې مړوند نه به لاس پرې کوي چې شرعي حدود نافذ وي په ملک کې او هغه زمانه کې د جاهلیت په زمانه کې دا ډېر کارونه داسې وو چې په هغه زمانه کې کېدل نو اسلام هغه برقرار ساتلی لکه ما تاسو ته د نکاح تذکره وکړه یو په دې کې دیت هم دی هغه مخکې تذکره شوي یو دا شی دغه سړی بیا دې وخت کې دې قریشو صلاح وکړه چې دا خو د دې نه غلا وشوه دروازه یې نشته دی عمارت یې داسې ټیټ دی سبا به بیا څوک داسې کار وکړي نو د دې تعمیر کول غواړي نو بیا د تعمیر په باره کې اراده کړې انشاءالله دا چې ژوند وي بیا به خبرې کوو آخر دعوانا الحمدلله